الله الرحمن الرحیم الف لام را. الله پوهیږي په معنا د دې حروفو. کتابون دا کتاب چې دی چې تلولې چې قرآن دی. انزلناه الیک حضور مونږ ته نازل کړی دی لتخرج الناس چې ته وباسې خلکو لره من الظلمات د تیارو د کفر نه او د ګناهونو نه الی النور رڼا د ایمان او د ثوابونو ته باذن ربهم په اجازت در رب خپل سره الی صراط وی هغه لارې ته چې هغه لاره د العزیز الحمید د ډېر زورور او ستایلی شوي خدای. الله الذي دغه الله هغه ذات دی له ما فی السماوات و ما فی الارض چې د هغه په کنټرول کې دی، کابو کې دی، اختیار کې دی هر هغه څیز چې په اسمانونو او ځمکو کې دی. وویل هلاکت دی للکافرین د کافرانو دپاره من عذاب شدید په عذاب سخت سره. الذین خاص کر هغه کسان یستحبون الحیات الدنیا چې هغوی منتخب کړې ده خوښه کړې ده مینه کوي د ژوند د دنیا سره علی الاخرت په بدل د آخرت کې. ویصدون عن سبیل الله بل چې خلک منې کوي د الله د لارې نه. ویبغونها عوجا او خپل مقصد ته یې اړوي. اولئک فی ضلال بعید دا خلک ښویېدلی دی ډېر لرې د حق نه. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه او نه رالیږو مونږ یو پیغمبر خو په زبان د قوم د هغه کې لیبین لهم چې هغوی ته ښه واضحه شي احکامات د الله. ویضل الله من یشاء پس الله بلارې کوي هغه څوک چې اراده یې ورته وشي چې طلب نه کوي. ویهدي من یشاء او لار ښیي هغه چاته چې اراده یې وشي. وهو العزیز الحکیم الله زورور دی او حکمت والا دی. منګه نن سوره ابراهیم شروع کو. سوره ابراهیم دا مکی صورت ته او د ترتیب په لحاظ سره 14 نمبر دی د سوره رعد نه پس او د نزول په لحاظ سره دا 72 نمبر دی. نازل شوی دی پس د سوره نوح نه. ټولې پکې اورو کوګانی دي او 52 یعنی 52 آیات لري او ټول ټال کلمات چې کوم دي نو هغه 800 او 1 دي او ټول حروف چې په دې کې کوم دي نو هغه 2400 دي یعنی 2434 حروف ته بګي. چونکه مخکنی صورت سوره رعد چې زمونږ تیر شو هغه مکیو صرف 2 آیات راغی مدنی. نو مکی صورت کې مونږه د هغې چې کوم لب و لباب دی او د هغې چې کوم طریقې کار دی هغه د الله وحدانیت دی چې د الله یووالي ثابتولی. ځکه چې په مکی زندګۍ کې د ټولو نه لویه مسله هغه د بوتانو نه د خلکو عقیده او نظریه اوچتولو د یو الله طرف ته. نو دام د هغې یو تسلسل دی چې په دې کې الله پاک د الله پاک د خپل ذات د توحید بیان کوي. په دې کې هم هغه شانتې ثبوتونه دي لکه څنګه چې په هغې کې نقلي دلیلو د رعد فرشتې چې الله وی ته رعد فرشتې ته وګوره چې هغه هم زما تعریف کوي. دا نقلي دلیلو. په دې کې نقلي دلیل د ابراهیم علیه السلام واقعه ده. په دې وجه باندې دې موسوم په سوره ابراهیم دی چې د ابراهیم علیه السلام واقعه پکې راغلی ده او هغه د الله پاک د طرف نه نقلي دلیل دی. نقلي دلیل هغې ته وایي چې د مخکنو دغه نه چې کوم دی نو د مثالونو نه الله یو مثال راولي چې پخوانی زمانه کې تیر شوي نو هغې ته نقلي دلیل وایي چې هغه په چا تیر شوي لیدلي شوي. عقلي هغې ته وایي چې هغه محسوسېږي او نقلي هغې ته وایي چې هغه مسه کېږي. دلته کې الله پاک پیغمبر علیه السلام ته د ابراهیم علیه السلام په ذریعه باندې او دغه په واقعه کې تسلی ورکوي. الله پاک وایي الف لام را دا حروف مقطعات دي چې د مختلف قسمه معنی دي خو هغه د انسان د عقل او د فهم مطابق دي. چې کوم مفسر دغه څومره علم دی هغه ته هغه مقصد اغستی دی د الله په کیسه مقصد دی الله نه دی ښکاره کړی. ځکه چې موږ دا خبره اکثر کوو چې کوم د ښکاره کولو د نقصان او د فایدې احکامات دي الله په هغې کې پټ پناه نه کوي. لکه اقیموا الصلاة بای منځ وکړه دویمه خبره پکې نشته
آتو زکات زکات ورکا وحج البیت حج وکا. لیکن هغه چې د انسان په هغې باندې انحصار نشته د عمل نامې، نه الله پاک هغه چې کوم دی نو هغه پټ ساتلي دي، هغه د انسان ته هغې ته ضرورت نشته. خو هر یو مفسر هغه راسخین فی العلم چې کوم دي هغې هم د خپل ذهن مطابق د هغې معنی ایستې ده. الله پاک وایي کتاب دا قرآن یو داسې کتاب دی انزلناه الیکا چې حضور مونږ تا ته نازل کړی دی، عظیم الشان کتاب دی. دلته کې د دې نه مقصد دا دی چې دا قرآن یو داسې عظیم الشان کتاب دی چې د یو عظیم الشان ذات د طرف نه یو عظیم الشان پیغمبر ته راغلی دی. ولې دا دې عظیم ولې دی؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې ته پې وباسې خلکو لره د تیارو د کفر نه د ګناهونو نه رڼا د ایمان ده او ثوابونو ته. ځکه چې د خلکو اکثریت د مخلوق اکثریت هغه په ګناه کې پروت دی، ځکه چې هغوی ظاهري څیزونو ته ګوري. د انسان عقل د دې قابل دی چې ظاهري څیز ته وګوري، او ایمان هغه د دې قابل دی چې هغه حکم ته وګوري. لیکن د انسان د ډېر کارونه په عقل کوي، نو دی هغه حکم ته نه ګوري، ځکه چې د ایمان هغه درجې ته نه دی رسېدلی. نو په دې وجه باندې هغه کار چې په هغې کې دله احتیاط پکاري، په هغه کار کې دی بې احتیاطي وکړي او دی پکې ګناه طرف ته وروړي. الله وایي باذن ربهم، دا ټول کار پیغمبر کوي. یو انسان هغه د تیارو د کفر نه د تیارو د ګناهونو نه راړي، لیکن د الله په حکم سره کوي. په خپل حکم سره انسان هیڅ نشي کولی، هغه به ذات خود پیغمبر ومي. کوم رب الی صراط العزیز الحمید چې هغه لار ښوونکی دی د هغه زورور او ستایلي شوي خدای په طرف باندې. د هغه صفات ډېر زیات اوچت دي، د هغه صفات د دې قابل دي چې انسان له مهلت ورکړي، حالانکه هغه زورور دی. هغه چې څه وخت یې وغواړي دې انسان باندې خپل حکم هغه نافذ کولی شي. هغه ته امپلیمنټیشن کې مسله نشته، خدا د هغه په انسان باندې بې اندازې رحم دی چې وله مهلت ورکوي. الله الذي د هغه د هغه قدرت او د هغه طاقت یو مثال دا دی چې هغه ذات دی له ما فی السماوات و ما فی الارض، چې د هغه په اختیار کې دي هر هغه څیز، هر هغه مخلوق، هر هغه څیز. نو مقصد چې کوم دی نو پیدا شوي څیز دی، که هغه ذی روح دی او که بې روح دی، د هغه په اختیار کې دي. د هغه د اختیار نه بغیر هغوی هېڅ نشي کولی. که په اسمان کې نور دی نو که په هغه کې روح نه شته نو هغه د الله د حکم نه بغیر څه نشي کولی. که ستوري دي، که سپوږمۍ ده، که وریځې دي، که هغه د اسمان هر یو مخلوق دی او که د ځمکې مخلوق دی، هغه د الله پاک د حکم تابع دي. هغه د الله په حکم باندې هر یو کار کوي. چې کله ورته الله پاک وایي دا کار وکړه نو کوي، چې کله ورته وایي مې کوه نو موجودي او نه کوي. بل داسې ذات نشته چې وي کي پې. ویل للکافرین من عذاب شدید، هلاکت دی د پاره د کافرانو په عذاب سخت سره. او عذاب سخت څه دی؟ د دوزخ دی. د دوزخ اور دی. اور اسم په دنیا کې هم اور د ټولو نه زیات د بیزت عذاب دی. او د آخرت هغه چې کوم دی، د آخرت هغه یو بسر کې داسې دی چې د دنیا هغه اور ته راوالي چې هغه په فکټرو کې هغه سیخان ویلي کوي. نو د دوزخ هغه کم درجې والا اور دومره دی. الله پاک وایي خدا سزا زه هر چاله نه ورکوم، چاله یې ورکوم. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. ړومبي صفت والا درې صفتونه الله پاک د عذاب والا خلکو بیانوي چې د دې درې صفتونو نه ځان وساتئ. ړومبنۍ صفت په هغې کې صحیح چې هغې د دنیا سره مینه کوي په بدل د آخرت کې. آخرت سره مینه نشته، دنیا سره مینه ده. د دنیا د لږې زندګۍ دپاره، د لږ ټایم دپاره هغوی ځان د دوزخ اور ته تړي. هغوی د چا حق نه مني، زوی د پلار حق نه مني، پلار د زوی حق نه مني، مور د لور نه مني، لور د مور نه مني. د هغوی اداب شاته غورځولي دي. خپل مفادو کې هر یو سړی لګیا دی، د بل مفادو ته نه ګوري. هغه نقصان کوي نو د بل د نقصان سوچ کوي، د خپل نقصان سوچ یو کس هم نه کوي. او ظاهري خو هغه ځان له فایده کوي، لیکن مستقل طور باندې هغه نقصان کوي. ځکه چې الله پاک یو داسې ذات دی چې هغه د هر یو موږ پښتانه وایو که نه چې چا څوک نشته نو الله یې خو شته که نه. الله وایي د ټولو حقوقو تپوس به زه کوم، خپل حق چې څه وخت وغواړم معاف کولی شم.
مونځ شو د الله پاک حق دی. الله وایي چې زه غواړم معافی کوم، لیکن هغه حق چې د هغه د انسان دی چې انسان ته به نقصان رسېدلی چې هغه د هغه عزت دی، هغه د هغه راز دی، هغه د هغه نورې مسلې دي، د هغه مفادات دي. نو الله پاک وایي که یو سړی هغه حج وکړي عمره وکړي او هغه سې روزه اړو میاشت کې اړو بغیر د سې روزي بوزي نه، هغه کال ولګوي، هغه عمر ولګوي، هغه شهید شي او هغه علم وکړي، خو چې د انسان حق پې موجود دی، د انسان حق به په انسان بخي، نو زه به یې ورته بخم. که هغه دا ټول کارونه وکړو خو د انسان حق یې د انسان نه معاف نه کړو، الله وایي زه یې ورته نه بخم. دغه ټول د خپل ذاتي کارونه دي، د یو کو دا په خپل ځای دي، لیکن چې کوم نقصان یې کړی زما د بندې کړی دی، زما د بنده نقصان به پوره کوي، بس د هغې نه به یې زه معاف کومه. الله پاک وایي دغه خلک چې د دنیا سره مینه کوي، هغوی سره د دنیا د ارایش د اسایش او د دنیا د آرام غم خو شته، لیکن د قبر غم ورسره نشته. هغوی دا وایي چې په دنیا کې هغوی ته د لږ ساعت دپاره یو نعمت بند شي، نو هغوی له الله وایي ما نور ورکړي دي، لکه د وابډۍ بجلي بنده شي هغه ځان ته سولر ولګوي، سولر کې مسله راشي ځان ته جنریټر ولګوي، بل څه وکړي بل څه وکړي بل څه وکړي، که نور څه نه وي به بوځي ځان ته ووایي، خو په دې قبر کې به دې څه چل کړي. قبر کې خو د دې څیزونو هېڅ قسم کنیکشن نشته، شته خو په یو لحاظ سره شته چې د نیک عملي هر څه ورته موجود دي، بیا چې دې څه غواړي نو هغه به وي. الله پاک وایي دا انسان چې دی دې ډېر زیات چې کوم دی نو ناپویه په دی دی چې دې د دې لږې زندګۍ د اسایش او اسایش دپاره خو خپل دین یو طرف ته غورځوي، د دین تابعداري نه کوي، لیکن چې هغه زندګي چې کومه نه ختمېدونکې ده د هغې دپاره ده سره بلکل غم نشته. نو مقصد دا دی د په هغې باندې یقین پوره نشته. الله وایي بل پکې څه کار دی، ویصدون عن سبیل الله، خلک هم منې کوي د الله د لارې نه. دا نه چې کنې یوازې په خپله باندې ګناهونه کوي، په خلکو باندې هم ګناهونه کوي، خلکو ته هم د ګناه لارې ښایي چې په خپله په ناکردو کې په ناجایزو کې کومې تجربې نه هغه خپل نسل ته هم منتقل کوي، هغه خپلو خپلوانو د خپلو دوستانو ته هم منتقل کوي چې سود به د کم مولا نه چې کوم دی ځان ته معاف کې، بیمه به د کم مولا نه ځان ته معاف کې، په دین کې به د کم مولا په طریقه باندې ځان ته لارې وباسي. ځکه چې زمونږ د مولیانو نه دا ټول لبره د مولیانو نه روانه ده چې دین ټینګېږي پیسې ته. په دې کې لویه مسله ده چې دی بل ته خو مسله کوي، لیکن په خپله پې هغه شانتې عمل نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صحابو ته وی ډېرې پیرې به یو سړی چالاکي وکیل به وي، چرب زبان به وي، ما ته به دلیل او ثبوت داسې پیش کړي چې عقلي لحاظ سره به ما دې ته جوړ کړي چې دا په حق کې فیصله کوم، خو ګورې زما فیصله در آخرت د فیصلې نه نشي بچ کولی، اصل فیصله د الله ده، زه انسان یم ما دوکه کولی شي، لیکن د الله چې کوم اصول دي هغه په هغه خپل ځای دي، زما په حکم باندې هغه اصول نه متېږي. د الله پاک دلته کې چې کوم دی نو مقصد دا دی، ځکه چې مفسرین وایي یبغونها عوجا او کږې لارې لټوي، د کږو لارو نه مقصد څه دی، د خپل مفادو دپاره په قرآن او په حدیث کې الفاظ ګوري چې کوم پکې زومانه الفاظ دي چې د خپل مقصد والم. کږې لارې دې ته وایي چې یو مفتی ورته ووایي هلکه دا څیز حرام دی، دا ناروا دی، بل ورته وایي نه 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 قرآن کې دې ځای ویلي دي دا حلال دی. الله پاک وایي د څه دپاره کوي، د خپلو مفادو دپاره کوي، د قرآن نه ثابتوي، د قرآن هغه مقصد او معنا نه، د حدیث نه ثابتوي، د حدیث هغه مقصد او معنا نه، او د خپلو مفادو دپاره، د خپل دوست دپاره، د خپل دنیایي فایدې دپاره او د عزت دپاره او د دنیایي شهرت دپاره د قرآن او د حدیث معنا غلطه کوي. نو د هغه کسان دي چې د دې دپاره څه دي، الله وایي عذاب شدید، د دې دپاره سخت عذاب دی. اولئک فی ضلال بعید، دی بېلارې دي او د حق نه ډېر لرې تللي دي. الله وایي دی حق نشي بیانولی. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، موږ چې کله یو پیغمبر رالیږو نو هغه د هغه قوم په زبان کې رالیږو چې هغه قوم د هغوی په مورنۍ ژبه کې ورته موږ رالیږو، هغه ورته کلام په مورنۍ ژبه کې پیش کوي چې هغوی پې پوه شي، نو نور خلک به په سر کې پوهېږي. بل لیبین لهم چې هغوی ته واضح شي، حق او باطل ورته واضح شي، روا ناروا ورته واضح شي. فیضل الله من یشاء، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله موږ دومره اسانۍ انسان ته راوستی د هغه د تیارونو د رڼا ته د راوړېدو دپاره، د هغه د دنیا سره د مینې کمولو دپاره او د دین تابع کولو دپاره،
د هغه د الله د لارې نه د منې کېدو هغه خلکو مخالفت کولو دپاره او د خپل مفادو دپاره دین د ځان د تابع کولو دپاره یې موږ بچ کوو دپاره د څه چې دا انسان بیا سبا ګیله ونه کي د ده بیا په ذهن کې دا وسوسه پاتې نه شي چې دی بېلارې و نو په لار کولو باندې څوک نه و الله وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې دومره زیات ثبوتونو نه پس فیضل الله من یشاء بېلارې کوو موږ هغه څوک چې زموږ ورته اراده وشي چې هغه د دې نه فایده نه لري چا په دې نه پوهېږي په دې هندوستان کې چې کوم دی نو چې کله لا پارټیشن نه و شوی یو تحریک اوچت شوی هغې ته به یې شودي تحریک وي په هغې کې به هندوانو مسلمانان هندوان کول دی یو تحریک شروع کړو نو 12,000 مسلمانان یې هندوان کړو خو دا کوم مسلمانانو چې هغوی له قرآن په تلاوت هم نه ورته معنا خو لویه خبره ده تاریخ دا خبره رالي چې دا 12,000 کسان هغه و چې دا په نوم مسلمانانو داسې چې هغوی دا قرآن نه ویلی تلاوت ولم نه ورته معنا خو پرېږده وه چې کومو کسانو صرف قرآن ویلی و هلکه زمونږ په شانتې د مونځ هغه سبق صرف ګوټې لګولې وه د هغوی په معنا هم نه پوهېدو د هغه نه ایمان نه و سلب شوي نو چې کله علماء دیوبند ته مسله لړه چې بای دا دوره خلک دی واړو د دې وجه خو دا ده چې دوی د قرآن زده نه و د سره هغوی قرآن عام کو هغوی به بای دا دي ته داسې وکړي دا دي ته واوروي چې د دې غوږونو ته ور ورسي او مسلمانانو ته دا پیغام ورسو چې قرآن که تاسو معنا زده کوئ که نه که پوهېږئ پې او که نه پوهېږئ پې خو د قرآن د وینا او د قرآن د زده کولو کوشش شروع کړئ او په لږه موده کې هغه 12,000 خلک هم واپس راواړه او 12,000 هندوان یې ورپسې هم مسلمانان کړو په څه باندې په محنت باندې چې کله محنت کېږي چې قرآن باندې ته صرف دوره محنت وکړې چې د هغې الفاظ قدرې ته زده کړي الله پاک ستا ایمان سلب کوي نه الله وایي په یضل الله من یشاء نو چې څوک دورم نشي کولی نو موږ چې زمونږ طلب نه کوي موږ له توفیق نه ورکوو ویهدي من یشاء موږ هدایت کوو هغه چاته چې زمونږ اراده وشي چې هغه کوشش کوي د خپل وس مناسب وهو العزیز الحکیم وجه سره الله ډېر زورور دی او حکمت والا دی حکمت یې پکې څه دی چې د دې قرآن په وجه باندې هغه صرف هغه کس نه چې زده کوي چې څوک ورته هغه ښیي چې څوک هغه اوري چې څوک ورته وایي راجګوي هغه ټولو له الله ثوابونه ورکوي حکمت یې پکې دا دی چې د هر یو کس په آخرت کې عیسه کوي حالانکه العزیز هغه زورور دی که هغه غوښتې هغه کس چې نه زده کوي هغه په هغه سات باندې هلاکو د هغه نه به ایمان سلب کو خو الله پاک هر یو انسان ته چانس ورکړی دی دا د الله پاک حکمت دی چې زما دا انسان ډېر ناپوهه دی ډېر کمزوری دی نو چې دی لږ غونته کې دین ته درانږدې کېدو کوشش وکړي د دین پېژنګلو کې په رشته جوړولو کې به ده ته مسله نه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پوهیږي په معنا د دې حروفو کتاب انزلناه الیک حضور دا کتاب چې قرآن دې موږ ته ته نازل کړی دی لتخرج الناس من الظلمات الی النور چې وی باسې ته د تیارو د کوپر نه رڼا د ایمان ته باذن ربهم د الله په حکم سره الی صراط العزیز الحمید چې د لاره د ډېر زورور او ستایل شوي خدای را الله الذي اغذات له ما فی السماوات وما فی الارض چې د هغه په اختیار او کمانډ کې دي هر هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي ویل للکافرین من عذاب شدید هلاکت د کافرانو دپاره د عذاب سخت نه الذین هغسکر هغه کسان یستحبون الحیات الدنیا چې مینه کوي د ژوند د دنیا سره علی الاخرت په ځای د آخرت ویصدون عن سبیل الله خلق منې کوي د الله د لارې نه ویبغونها عوجا او کږې لارې لټوي اولئک فی ضلال بعید دي د حق نه لرې دي وما ارسلنا من رسول نرالیګو موږ یو پیغمبر الا بلسان قومه خو په زبان د قوم خپل سره لیبین لهم چې هغوی ته دغه وحی ښه واضحه کړي ویضل الله من یشاء بلارې کو څوک چې زموږ ته اراده وشي ویهدي من یشاء لاره خو هغه چاته چې زموږ ته اراده وشي چې طلب کوي وهو العزیز الحکیم الله زورور دی او حکمت والا دی